الله الرحمن الرحیم باب فضل فاتحه الكتاب دا باب دې په بیان د فضیلت فاتحه الكتاب. فاتحه الكتاب یعنی د سورته فاتحه فضیلت او دغه اجر او دا حدیث موږ مخکې ویل دي. جی وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني خبير بن عبد الرحمن عن حسن عاصم عن ابي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت اصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم اجبه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني كنت اصلي قال اولم يقل الله استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم ثم قال الا اعلمك اعظم سوره في القران قبل ان تخرج من المسجد فاخذ بيدي فلما اردنا ان نخرج قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وانك قلت لا اعلمنك اعظم سوره من القران قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقران العظيم الذي والقران العظیم چې دې توي عطف عام الخاص معنا دا چې فاتحه دام قران دی او دا حشبر لیکلی د زکه تا تموي چې غیر مجلدین وای چې فاتحه قران نه دی زکه وی اذا قرأ فانصتو فاتحه په کې داخله نه ده نو براشي لیکلی چې ول قران عظیم عطف په فاتحه باندې من عطف العام على الخاص. جی قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا وابن قال حدثنا هشام بن محمد بن معبد بن ابي سعيد بس دې ځکه ناشنا خبره درته کومه مم ناشنا غنلې ده. وې د هشام استاد محمد ابن سیرین او دې نقل کې د معبد ابن سیرین نه دا معبد نه دی دا د محمد ضرور د مشر او دینه معلومه شو چې محمد ابن سیرین د خپرور معبد ابن سیرین نه سبق ویل دی یا څنګه محمد ابن سیرین رور څوک دی معبد ابن سیرین دی او د ابي سعيد خودي نقل کړي خودي ځکه فرق دا دی ما په کشر اخله دی لپاره چې ما خبره یې نشي او دا هشام د محمد نه عنصر نقل کړي او محمد د معبد نه عنصر نقل کړي دی لپاره اخر کی روایت امام بخاری راوړي چې د هشام د محمد ابن سیرین نه په تحدیث سره نقل کړي او محمد د معبد نوم په تحدیث سره نقل کړي لہذا حدیث تش انانه نه ده. جی قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاء جاريه دا حدیث موږ مخکې نه دی ویلې نو دې كنا في مسير لنا موږ په یو سفر کې فنزلنا چې موږ کوشلو فجاء جاریه نزلنا موږ پړاو وکړه دمه وکړه فجاءت جاریه را لیو جنې فقالت ان سید الحي سلیم بشک سردار د جندون سلیم کا کارې وای حیون راغل د کنه خدای بندګانو حیون راغله بشک سردار د جندون سلیم کا کارې ان سید الحي سلیم بشک سردار د قبیله زمونږه سلیم دے او د سلیم د توجیهات دي یو قمان سلیمانه مار خوړلې دي زم مشر مار خوړلې دي سوچته پتا سو کې چې دم ورته واچي دین دا چې دا سلیم تفاول دي د سلامت نه دي ان سید الحي سلیم بشک سردار د قبیله زمون چې دي سلیم مانس منګه کوشش کو منګ دعا داغي د سلامتیا کو سلیمانا مطلوب السلامت ته عاشلی کړي مطلوب السلامت ته منګو چې خدای دې جوړ کی او دا جنې ډیرا کلمند او الفاظ داسې وي وان نفرنا غيب او دا علت وي دغه دخل مقدر چې خانو ته ولې راغلي جنې ته سړو څخه ولې راغلي وان نفرنا غيب زمونږ ځوانان نشته آپ مزدوره باندې یا پکار تلی دي فال من کمراکن آشته پتا چې څوک دم کوونکې چې دم واچي فقام مهارجن پازدي جنې سره یو سره چنم ابن سعید رضی الله تعالی عنہ ده ما كنا نبنوه مان یاد ما كنا نبنوه نو منګه معلومون کی پاغي باندې برقیتن چې ده په پرقی باندې ده ما كنا نو منګه نا ابونوه عیب لگاو پاغي باندې دا نا ابونو په معنا د عیب امراضی په معنا د علم امراضی په معنا د شهرت امراضی نا ابونو شهرت نو منګه چې منګه مشهور ګڼل دی په دمونو اچولو باندې ما كنا نا ابونوه
نو منگا پوا پدے باندے نو منگا عیب لگون کی پدے باندے برقیت پدم سرانو فرقاہو دے دا سلیم چکم دے دم کا فبرأ دے جوڑشا فامر لو بسلاسین شاتن حکم کدے قبیلے دے سعید دے پارا رضی اللہ عنہ دے پارا بسلاسین شاتن پس دیر شو گڑو سرا ودا دیرش گڑی تبودا زمانگا کاکا جوڑشا وسقعنا لبنا او دی من باند گڑو پای اسکول سخیان خلقو پای اسکول سخیانو فلما رجار کا چه دے واپس راگے قلنا من ورتے اکنت تحسن رقیتن اے سیدہ آیتا پویدی پدی دمون باندی او کنت ترقی یا دین مخیم تاس دمون اچول قال لا دیوی چه نا مارا خیتو ما دم ندے چولے پدی سلیم باندی اللہ بیومل کتابی مگر وہ فاتحی باندے وقلنا او منگوی چی لا تحدیثو شیئن مانا یاد رکھا لا تحدیثو شیئن اے زان نسنوی خبر مکوئی دا گڑی دی کنا یا دا پای خو منگو اسکل خودی گڑو پا بارکی دا زان نسلا تقسیم مکوئی زان نس خوب بدموئی تردی چی حضرت پی فیصلو کی حتی نأتیا چمگراشو او نسأل یا شک تراوی دے او قال نسأل تردی چراشو یا من تپوسو کد نبی علیہ السلام نا فلما قدمنا المدینہ تا چرالو مدینی تا ذکرنا اولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر منگا ذکر کا حضرت صاحب تا فقال نبی علیہ السلام وما کان یدری انا رقیہ نو دے چه خبرو پا دے خبری بانچ دے رقیہ دے نو دے چه خبرو پا دے بانچ دا صورت رقیہ ہم دے یا فاتحی تا رقیہ خودی دل سبر دا رقیہ دے خمانا اداش اللہ دے پخلے باندہ خبر راویستا یا مانا استفهام مقدر کا او ما کان یدری انا رقیتن آیدے نو خبر پدی چدا رقیہ دا مانا دیکھو پدی پو چدا رقیہ دا ذکر شفا صورت تے اقسمو وضربو لی بسامن تقسیم کے دا گڑے او معلوم پا کے برخ ہوکائے خود پدی باندہ سوال دے چدا خود دا بیزی چکم دے راقی دے او دا دغی ملکیت دے تو دے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زان لسا ہم سنگا ہوئی او مرگرو تا سنگو چدا ہوئی شے یو جواب دا دے چدا دے خلق دے قبیلے تا اباحتن ورکرو او نبی علیہ السلام زان تا حصہ مقرر کرا لپا دا تطیب دا قلوب دا صحابہ کرامو زیتا سوزان لواخ لے تو کہدیشو صحابو ذرک خفکان ہوئے اور چی کہدیشی دا شید جائز نہیں حضرت معلوم پاکی برخو گئے وقال ابو معمر حدثنا عبد الوارث ابو معمر وی چې حدیث بیان کړم ته عبد الوارث دې چې حدثنا هشام حدثنا محمد ابن سیرین حدثني معبد ابن سیرین ما دته چې التمخ روایتو هشام عن محمد دلته هشام وی حدثنا محمد الته محمد عن معبد او دلته حدثني معبد ابن سیرین ناول روایت د هشام د محمد ابن سیرین نه 500 د محمد ابن سیرین روایت د معبد ابن سیرین نه 500 او دا روایت راغه په تحدیث سره نشاج دا تشا عنعنه مطلقه نه ده بلکې دا عنعنه مشهور باللقاء ده تلار څنګه زما بس ساده نو سپین زت ما به استعمالو ځلې کنه په منډه راوړه او چې راوړي کنه چې ځلې کنه په ځان دا سوا چورا چې ستري به سي ختم شي په منډه شاو فضل البقرہ دی باب کی فضیلت سورۃ البقرہ دے قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا شعبة عن سليمان عن ابراهيم عن عبد الرحمن عن ابي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالايتين بس دی حدیث کراغه چې هغه څوک چې دو آیتونه اولولي اوس دی حدیث کی اختصار دی تعین د آیتین نشته اوس با عبد الوارث مری سے بر روایت ہوئی نو پائے کہ تعین د آیتین راشی دا اس نے روایت چې کوم راتون کې له دا په تفسیر د دې مجمل شي چلو دې قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان المنصوري عن ابراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد عن ابي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالايتين من اخر سوره البقره في ليله كفتاه
هر هغه چا چولو سل دعاتونه اخر د سورته بقره نه فی لیلتن په یو شپه کې کفتا هو نو دا دې لکافی کیږي اوس ما ته وکړه چې کفتا اوس معنا شو یو دادې چې کفتا وان اورات الليل چې چر نور وظایف دیونه کی اور امن الرسول اخره پر تا دعاتونه وي ځان شوف کی نو هغه اوراد یومیه چې دینه پاتې شو آی دا به قائم مقام شي یو یا من کفتا لپاره حفاظت ته اصل د حضرت طریقه وا اخلاص او معوذتین وی نو مانک چې ردات پاتې شي او امن رسول وی نو کفتا هو حفاظت لپاره هغه وظیفه په ځای دغه کفایت وشو یا کفتا لوصول الاجر والثواب ده ٹھیک شو او مکه دی حدیث باندې موږ لیک باس کول وختل کومل کې حائل راغی زه نو ته بیا ځین متوجه شو تاسو دی حاشی لیکلی دي چې دې صحابي په سورته فاتحه دم اچولیو دینه معلومه شو جواز د رقیه دم اچول شي نو دا دم خو په شوف کیږي نه نو بعضی عثمانیانو فرقه چې کوم ادا هغه وی دا شوف چې کوم دینو دا منع دی او شوف نشته دی ورکه دا رقیه صحابي دم اچونو شوف کو احمد پتا باندې کنا شوف کو کنه نو چې شوف کو نو خبر اخلاص شو انو خو درس خبر زما یاد ده د شیخ محترم چې خبره کنزل جوړته ډاکټر صاحب دیمه خبره ده چې دا رقیه دا مشروط بالفاظ القرآن یا بالاحاديث دا قرآن او حدیث نه علاوه کې چېرې داسې الفاظ د عربی وی چې مفهوم د قرآن او سنت سره برابر وو نو یسه او کې چېرې برابر نو لا یسه بیا اتفاق د علماو دی چې رقیه بغیر القرآن وبغیر الحديث وبغیر الفاظ العربيه لا يصح ولا يجوز لکن انسوبان تعویذ لیکي کنه 778 775 700 فلان او دا مټ سروتل محبوب صاحب په قدمونو کوي تا خیال ورته کنه تعالی کرام الکاتبین دلته خدای عالمون ما تفعلون ذو سو کوا خو زویم درته دلته یو صاحبونو ما ته وی چې زه په یو یاره نشي الله لفظ کې غلط راځي لفظ کې غلط راځي البته پروقی باندې مولوی سیوا اجرت اغستل پیر سے تو کتنے هغه دی ورشاته اوس پروقی باندې دم باندې پیسې اغستل برا محاشیم جائز کړی دي قاضی شمس الدین مو چې جائز دي دا به تور علاج دي بعض علما پروقی دم جائز نه غني لغوی خدا مال موزی بدست غازی د محاربین مال دی واغست لیکن زیاد تر محدثین رجحان دے جواز اجرت پر رقیه باندې خو چې دکانداری نیوی او بزنس نی لیکن اسی خیر بل تر رسول بے پیسو دغه قیمت هغه قیمت نشته لکه ته چې دم اچي بے پیسو تخیل ورته پیر سیوا دی وسه وقال عثمان بن الهيثم حدثنا ابو محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال وكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زکات رمضان فاتانيات دا حدیث موږ مخکې ویل په مشکات کې نه دی ویلې مذهب ابا هريره مقرر کوم نبی علیہ السلام په یادولو د زکات تر رمضان رمضان کې او زکات نه مانسي شو فطرانه د رمضان فاتانيات نبی علیہ السلام ما تداویل چې د دې سر صاحب ته حفاظت کې حسوک بدل راضی ګوره غلبه د نوړي خیال وکړي په دې راغه ما څنګه یو راتون کې شیطان په صورت ته انسان فجعل يخصو من الطعام هغه لپی ډکولې د طعام د غلینا او ټیله کې اچولې فاخذت الله سمونی ما وقل عرفانک الى رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا معاملہ حضرت ته پیش کوم د غل بچیا تغلا کې نفقصل حدیث نے پورا حدیث بیان کا آیا حدیث کے خدای بندہ نن میں معاف کا واڑ بچی می دی او خدای میں وہ کہتے کہ وی جوړ ما زیرا دغه څه چل دینو نو بیا په دې مزل نو په درې مزل دیو چې سار چې نبی رسول الله ته دا چلو شو نبی رسول الله غستا قلب بیا راځي بیا چې سار چې غستا قلب بیا راځي بیا چې سار چې غستا قلب بیا راځي دې چې بیا راغی وینن خود نه پرېږي نن به نن به خام خلار فان مګه وی زیرا یو خبره تو کوم ایسا استاد په قرآن کې یو آیت الکرسی ورته وی
هغه چې ته وای نو بیا بشتا خواله شیاطین کری چلم ناراضي ښا فزای اوزا دراغ نبی اسلام ته وی چې هغه ماته دا سبق خو دا نبی اسلام صدقه کا وینه کذوبن تا ته چې کوم ټکي خېلې دارشتي نه دي خو سره دروژن دي ته نه معلومه شو چې چرتا ته د حق خبره ته دروژن د خلینو ملاو شي خلی ته نه ګوري حق ته ګوري وابه خلی فقال دیوی چا شیطان کنه اذا اویت الى فراشک کله چې زیونی خپل کټتا فقرات الکرسیه آیت کرسی وایا لن یزال من الله حافظا همیشه به پتا د الله نگران ولا یقربک شیطان او نبنزگی تا ته شیطان حتا تصبیت سار کې وقال نبی صلی الله علیه وسلم صدقک وهو کذوب او دې تا ته رښتیاوي پتا سال کې وکذوب معنا دې دا دروغ بورای دا ځکه شیطان دې شیطان او کذوبن دې کنه یرزو کذبن دې دروژن دې سم د دروغ بورای دا مخکنا باب دې په بیان د فضیلت د سورته کاف الکه سورته کاف چې وای کنه یا اخري اولنی لس آیت یا ټول نو د فتنو د دجال نه الله بچ ساتي کم سے کم سورته کاف وای نن سبا د دجال فتنې زیاتې دي 30 کذابون دجالون کلم یزم انه فلان او دوی تاسو د سورته کاف وای جی قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان رجل دا رجل سوق اسید ابن حذیر رستنی صفه کې دا خبر راځي حدیث سورته کاف لسته ویلا جانبی حسان مربوط او د دې خوا کې د دې یو اسو تړل شوی حسان هغه استوي چې بالکل عمده وي او څنګه مربوط بشط نه اتړل شو په دو پړو سره نو معلومه زمیدار ساوري چې په دو پړو تړي خدا ساوري چې ډېر مضبوط او طاقتور وي فتغشت صحابه نو پټ ک دیلر یو ورزه ناصاب په داس یو ورز رااله فجعلت تدنو مشورو شو داس چې دا نږدې کېده پټو پونو سره وتدنو او نږدې کېده وجعل فرسو ينفرو یو دا صحاب نو دا صحاب تدنو دا نږدې کېده د بیا نږدې شو او اسد ينفرو ترپی ولې ټوپونه ول ترېده فلما اصبحت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينه تنزلت بالقران یا تنزلت بالقران دا سفینه وا چې د قران په ذریعہ را کوزه شو دی حدیث کې اختصار دی دا چې پانه واړي نو په دقیق نسبت باندې بل حدیث تفصیلی راځي البته سکینه باندې خبرو کو معنا دا سکینه وا چې هغه سکینه چې د اسکتلا و دې ته ترې ده واغه سکینه چې دا یو مخلوق دی او فرشتي وي ور فرشتو سره یو بهترین یو فانوس په شکل باندې یو شیو چاغې نه دا بل فن رڼا راختله او هغه سکینه وا اد الله یو عظیم رحمتو د قران په ویلو سره راځي دا ویل د فضیلت او سورته فتح دا حدیث موږ مخویل چې عمر نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر وکړه حضرت له جواب ونه کړي په منډه ششابه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن زيد بن سمن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض اسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا فساله عمر عن شيء فلم يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ساله فلم يجب ثم ساله فلم يجب فقال عمر سكرت امك نظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات نظرت معنا ډیره مبالغه دی وکړه په حضرت باندې جی كل ذلك لا يجب وقال عمر فحركت بعيري حتى كنت امام الناس وخشيت ان ينزل فيه قران فما نشبت ما درنگ تیر نک ان سمیت صارحا مگر واورد ما आवाज کوون کی یسرا خو چې ماته आवाज کو چې عمر دی خلاصا قال عمر فقلت ذرک میوی لقد خشیت ان يكون نزل فی قران او یریدم چې ته زما پاک قران نه نازل شوه چې عمر خود نبی اسلام ته تکلیف ور کړی دی قاضی فجئت رسول الله صلی الله علیه وسلم فسلمت علیه السلام وی فقال حضرت لقد انزلت علی الليله سوره ما بنن د شپې یو سوره راغل دی لای احب الی مما صلت علی الشمس چې دا ماته بغوره دی د هغه سیزنا چې بکم نور راخیږي ثم قرأ انا فتحنا لك فتحا مبینا جی باب د په بیان د فضیلت د سوره اخلاص چې قل هو الله احد دی
جی قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا سمع رجلا بس ان رجلا سمع رجلا یو سړیو چې اوریدو د سړینا دا رجل سامی ابو سعید خدری دی خیال کوی ښا رجل سامی ابو سعید خدری دی او رجل قاری قتاده ابن نعمان دی ان رجلا ابا سعید خدری سمع رجلا وارد دی یو سړینا چې قتاده ابن نعمان دی ٹھیک شو او دا دی اخیافی رو یقرأ چوي جی یقرأ قل والله احد يرددها او بیا وی فلما اصبح سار جاء الى رسول الله صلی الله علیه وسلم راغ دی نبی علیہ السلام څخه فذكر ذلك له دا خبره نبی پاک ته ذکر کړه چې ما خلق نور سنادل اټوله کوم سورۃ اخلاص وی وکأن الرجل يتقالها گویا کې دی رجل قاری دا سورۃ اخلاص ویل کم غنل او چمان خود ډیر کارو نشه دغه یو سورۃ می بیا وینو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم والذي نصيب بيدي قسم می پاغه رب ته زما رو دی په لاس کې دی ان لتعدل ثلث القران او دا سورۃ اخلاص په ثواب کې برابر دی درېمې سي د قران وزاد ابو معمر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن مالك بن انس بن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي صعصعة عن ابي سعيد الخدري اخبرني اخي قتادة بن نعمان اما کہ نمنو دفتر ابو سعید خدری خبر کمال زمارو رخیافی قتادة ابن نعمان کہ رجل قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم یو سره پاس د زمان د حضرت سے یقرأ من السحاری دی لستل د پښمنینا قل والله احد لا يزيد عليها پدیبا نور تلاوت نکو فلما اصبحنا جسار کمگا اتا رجل النبي صلى الله عليه وسلم راغ داسره نبی علیہ السلام څخه انور خبره دقه سی وکړلام مخکره حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا اعمش قال حدثنا ابراهيم والضحاك المشرقي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ايا عجز احدكم آیت تاسو نه یو کس عاجز کیږي په دې خبره ان تاسو دا کار نشو کولای معنا ان يقرا ثلث القران چې د قران ثلث وای فیلایت په یو شپه الکه ته دې خبر نه عاجزي چې د پښپا کې د قران یو ثلث وای سبحان الله فشق ذلك علی صحابه بن ګران شو چې ثلث القران خود لسو پاری دي دا څوک ویل شي وقالوا اينا يطيق ذلك يا رسول الله فقال نبی اسلام الله احد الصمد یعنی الله الواحد الصمد هغه صورت چې پای کې واحد الصمد ذکر دی دا ثلث القران دی قال البربري سمعت ابا جعفر محمد بن ابي حاتم وراك ابي عبد الله قال ابو عبد الله عن ابراهيم المرسل وعن الضحاك المشرقي مسند لیک صبر وکړه ذکران دی تا په منډه کړه خو په دې باندې پوریږي اصل کې شکی وونه مولا غره بخاری سره خلاصي خو هغه وی چې دا نو اوس لکه داسې شو اردا به حل کې او صابر رحقه تبه حل کې مشکل د دې ځکه د لغوه کې ده ها دې خخه مولیان ګړبړ کیږي انو ته په ورته کې ده قال فربريو محمد ابن یوسف الفربری وی دا فربری چې کوم ده کنه دا یو کلی نوم دی د بخاران د دریو مراحل باندې او دا د امام بخاری شاګرد دی دوی سمیت ابا جعفر ما د ابا جعفر نو واوریدل ابا جعفر سوق دی محمد ابن ابي حاتم محمد ابن ابي حاتم دی دا خدای کنیت شو او دا دغه د ذات معرفت شو او د صفت معرفت کی وراق ابي عبد الله دے کاتب او منشید امام بخاری وو یا څه کنه دا ابي عبد الله لاندې لیکي البخاري مؤلف وراق مرسو شو دے کاتب او منشیو نوکرو دا امام بخاری دا د امام بخاری منشی وای چې قال ابو عبد الله امام بخاری وای عن ابراهيم مرسل دا روایت ابراهيم نه مرسل ده وان الضحاك المشرقي مسند او دغه روایت چې ضحاك مشرقي ذکر کړي نو دا مسند ده دې سمانه شو دا مخکې ګوره مولوی سیبا دا حدثنا روایت ګوره عمرو ابن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابراهيم والضحاك المشرقي توجه کا وخت اعمش استادان دي مشوال سرکار
د اعمش څو استادان دي دوا یو ابراهیم دی بس ضحاک مشرقی دی ٹھیک شو کله چې دا روایت اعمش ته ابراهیم نه ذکر کړي نو دا مرسل دی ځکه چې دی ان ابي سعید الخدری نه ذکر کړي یاد کا چې دا اعمش ته ابراهیم نه ذکر کړي نو دا روایت مرسل دی ځکه دی ان اعمش نه ذکر کړي او کله چې دا اعمش روایت کې د ضحاک مشرقی نه نو بیا دې مسند ذکر دی چې دی ان ابي سعید الخدری ذکر کړي هاشم دوست آزان شو یو ابراهیم یو ضحاک ابراهیم نشي هم شام ذکر کړي نو دا مرسل دی ځکه ابي سعید الخدری نه ذکر کړي او چې دا هاشم د ضحاک المشرقی نه ذکر کړي نو دا مسند ذکر دی چې هغه د ابي سعید الخدری تذکرہ کوي اوس په پوه شوي چلو مخکې دا باب الفضل المعوذات بشابه باب د بیان د فضیلت معوذات خو وګوره چشمو سره لاندې کې به کسر الواوي دا ولې وې ما اکثر مليان معوذات وي په تقرینو کې تاسو ګوره معوذات وي معوذات آیا وي استغفار ډېر وای دا علماء چې وظایف ورکی ویلکه استغفار ډېر وای او بیا معوذات موثر وای دا کله ورته استغفار ویا اور معوذات ویا جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابن شهاب بن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتكى يقرا على نفسه بالمعوذات وينفس فلما اشتد وجهه وای کله چې عائشہ په نبی اسلام بیمار شون اشتکا چې ناجور يقرا على نفسه دی لستل په خپل ځان بالمعوذات وينفسو دا یاد کا حضرت آخری سورتونه وی وينفسو سبا کو نفس به کو او نفس فکول ہوتا ہے دوی فکل نشته اسمانیان وی دا منکر د بخاری دی د شیخ القرآن خبره په بخاری ٹھیک شو فلما اشتد وجهه هر کله چې د حضرت دا درس واشه كنت اقرا علیه عاشوی ما په حضرت باندې سورتونه وی وام سو بيدی او مخمه مخلب میکول په بدن د حضرت په لاس د حضرت رجاء برکتها د وای د امید د برکتونو د دینه سمانه شو سورتونه خو به ماوی نو قرآن خو قرآن دی زما الفاظ قرآن خو قرآن دی چې په جبه د هر انسان وی خلاص د نبی آخر زمان دی چې دای په شان د چا لاس نشته ناشی سورتونه وی نو شوف به ک په لاس د نبی بیا لاس د نبی به داسه مخ زلال شو شبیر احمد عثماني چلو پھر آئیے حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل عن وقيل عن ابن شهاب بن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اوى الى فراشه كل ليله جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما بس قجینا اذا اوى الى فراشه کله چې نبی علیہ السلام زیونی وکټا یعنی کټا بوختا نو اوس ګورا ين وينفسو ٹھیک شو اوى الى فراشه كل ليله نو جمع کفيه اول بلا سنا جمع کړ ثم نفس فيما بیا به پدې کې فکرل فقرا فيما بیا به ولست پدې کې او دا حدیث پر پوښوي بل حاصل دا شه کټه بچ کې ناس نو سبه کول جمع کفه اول به دا سکړه داس به بیا ان بیا به صورت شروع الفاظ دا ذکر دي حدیث معلوم شو چې سورتونه رستوي شوفه مخکې کو ذکر دا غیر مجلدین و غیر جدید دوی گلکا نفس به صورت ثابت نشه تو مگوی حاشد اندر کہتے نیچے تم اوپر ہم دا دراوی تصرف تے اصل کتابی چی الاتر کل لیلت جمع کفیه وقرأ فیهما وقرأ ونفس فیهما لازونه به داسکل سورتونه بوي بیا پکې شوف کړه یا څمنه لاسونه به داسې کړه سورتونه بوي بیا پکې شوف کړه زم دادي ستا شی لیکل دي معنی دا کومه جمع کفې لاسونه به جمع کړه ثم اراد النفس فيهما ثم اراد النفس فيهما بیا به اراده د فکر کول په دې لاسونو کې نو فقرا فيهما سورتونه پکې ولستل لاسونه به جمع کړل سدي پارا لپاره ارادي د نفس د بیا په دې کې لکه اذا قرات القران فاستغفر امان جمع کفيه واراد النفس فيهما فقرا فيهما
لاسونه به جمع کړل چې اراده به د نفس وا بیا به صورتونه وي په دې پوښوي درېمه نقطه دا ده چې لکه جمع د کف قبل النفس للفرق بين الرقيه الصالحه وبين رقيه الساهره الباطله ٹھیک شو دا یو جواب استاشی لیکل دی جی فقرأ بهما قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدا بهما على راسه ووجهه وما اكبر من جسده الشابه ګور اکرام دا دی دا طریقه دا فوبکی بیا ودا ما اکبر بيدی دا بیا دا سینه مخه بیا خیر طرف ٹھیک شو بیا دا بیا ټول بدن موږ وظایف پریخي دي نو جی باب نزول السکینه والملائکه عند قراءه القران اق باب چې تاسو ویل هغه باب دې په بیان د نازل دود سکینه او د فرشتو په وخت د لوستو د قران چې قران ولي الله فرشتي را لېږي ډوډینه تعالی درکې نو وایا وقال ليس حدثني يزيد بن الهادي محمد بن ابراهيم عن سيد بن حذير عائشہ بس مخ روایت کو سید ابن حذير نوم نو او دلته ده شابه قال بينما هو يقرأ من الليل سوره البقره وفرسه مربوط عنده عائشہ بس اسو څنګه تړلو اذ جالت الفرس ناسا پر ټوک اس فسکتن دې چوب شو نو فسکنت نو سکینت خپل ځای ودرېدا فقرا چې دی لستل نو فجالت الفرس نو اس بیا ټوپونه شروع کړل فسکته چې دې چوب شو نو سکنت الفرس کو اس په ځای ودرېدا ثم قرا چې دی لستل نو فجالت الفرس په ټوپونو شدا اس فانصرفن دلار وکان ابن یحیی قریبا منها او دې اسید ابن حذیر دا زوی چې نوم یحیی او دې استنیز دیو فاشفق دې وجرد ان تصيبه چې دیتا تکلیف ورسی فلما اجتره هر کله چې دې لاچار شه رفع الى السماء یا اجتر راخ زوی د غیزن راخ سر اوچت کسمان تا حتا ما یرا اسن لیدل اور کو سکینه وکنا گای شینو فلما اصبح تصن نبی صلی الله علیه وسلم فقال له نبی علیہ السلام اقرا یا ابن حذیر لستل بدکول ابن حذیرا اقرا یا ابن حذیر لستل بدکول ابن حذیرا مر یاد شو دا یو ترجمه شو بل معنا اقرا یا ابن حذیر معنا لستل کوا ابن حذیرا لستل کوا ابن حذیرا ٹھیک شو درېمه ترجمه قاضی شمس الدین سیو کوي یقرا یا ابن حذیر ارمان دی چې لستل دی کوله تر اوسه پوری اے ابن حذیرا یقرا یا ابن حذیر ارمان دی چې لستل دی کوله تر اوسه ابن حذیرا چې خلق دا سکینه لیدلې وي جی قال دی پشپختو یا رسول الله انت تا یحیی او یریدم په بچی چې زما دا از زما بچی دل نکی وکان منا قریبا دې نږدې ورته فرفات راسی نو فنصرفت له زو پس لاړو فرفات راسی له سمای چې سر مې چت فیضا مثل الذل چې قتل می دا سکینه نه ده دا پشان دی یو ورځ ده فیا امثال مصابیح او پای کې سوی قمقمه فانوسنا پای کې پشان ده رڼاګانی پشان دستورو استاد حاشی لیکلی دي دینه معلومه شوا چې دا سکینه دا نوم دی یو مخلوق دی نفس ډاډینا نه ده بلکې مستقل مخلوق دی چې هغه په صورت فرشتو راځي یا فرشتي ځان سره راوړي فخرجت زواتم حتى لا ارى جمال لیدل نبی علیہ السلام وتدری وما ذاك داسي شی قال الله قال حضرت تلك الملائکه دا فرشتي وی کنه درت لصوت کا استا आवाज اوریدو تراغلی وی ولو قرات الاصبحت لاصبحت کتالسته لاصبحت تاب سبا کړو ينظر الناس اليها نو خلق بو تکتل یا لاصبحت معنا شو سبا کړو دې فرشتو نو خلق بو تلیدل دوه معنی شوخه اصبحت کی اسے ته خطاب دے اصبحت کی خطاب فرشتو ته لا تتوارا من یوبت پردہ کی نوا قال ابن الهادي وحدثنا عبد الحديث عبد الله ابن حباب عن ابي سعيد الخدري عن سعيد ابن حذير ورقصي باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الا ما بين دفتين ګورا تا چې کتلی نو دا حدیث دی او دی سره امام بخاری راوړي
فدی باندې معتزله روافض بدبخت باندې رد عظیم دی. روافض وی چې صحابه د قران یو برخه پټه کړې ده، هغه برخه چې پای کې د حضرت علی صاحب د خلافت بلا فصل ذکرو او پای کې د اهل بیت او د حقوق ذکرو، هغه صحابه پټ کړی دي. امام بخاری چې من قالا باز د هغه چا چې دی وی لم یترک النبي صلی الله علیه وسلم الا ما بین الدفتین، نو پریخي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا د کله تشریف راوړ مگر هغه شی چې بین الدفتین چې کوم په میاں د دې دوه وقایو کې دی. عثماني توقع کړه په دې اشکال دی براشي لیکل دی چې لکه د پیغمبر علی السلام په زمانه کې دا قران بین الدفتین خلو کړه، دا خلوص بین الدفتین شوی دی، صحابه کړه دی. معنی دا د دې حدیث مطلب باب دا دی چې صحابه کرامو اتفاق په دې دی چې نبی علیہ السلام نه دې پر خوده قرآنی عظیم مگر عقد چنن بین الدفتین دی، دین مزید زیات برخه پیغمبر د قرآن عظیم نه د پرخه، دین سوا د قرآن هیڅ نشته دی چې قرآن دی نو فقط بدی دفتینو کی دن محبوس دی. نو په دې رس پاغه چا چې څوک له سپاری نشته، لکه شیوی د قرآن له سپاری هغه هغه کې د خلافت علی ذکر او د اهل بیتو نغز ابو بکر چې دین هغه اوچولو ته اخو د ابو بکر بزرال نو له سپاری خوړي. شیخ محترم دوی ځا د ابو بکر بزرال هغه له سپاری خوړي، نو بدبختو تاسو هغه بيزه پورا خوړله. زه خبر درغه اوس مو دوی چې دوم کتاب په غار کې دی او تمره دې غار کې بینو ښه مخکې دا يبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عبد العزيز بن ربيع قال دخلت انا وشداد بن معقل على ابن عباس فقال له شداد بن معقل اترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال ما ترك الا ما بين الدفتين. قال ودخلنا على محمد بن حنفية فسالناه فقال ما ترك الا ما بين الدفتين. حجي نو ځیبان پوښو کنه وی دخلت انا وشداد بن معقل على ابن عباس فقالوا شداد ابن معقل اترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ آیا پیغمبر پاک سے شی پریخره؟ قال ما ترك الا ما بين الدفتين، نبی پاک نه دې پریخه مگر هغه برخه چې د دې دو وقایو په منځ کې ده. قال ودخلنا على محمد ابن الحنفیه، محمد ابن حنفیه د علی رضی الله تعالی عنہ زویره دبل خزینه حنفی اغینم حنفیه او د اغینه محمد پیدا ده او نن چې چاته اعوان وی نغه د محمد ابن حنفیه په اولاد کې راځي او چې چاته سیدان وی نغه د فاطمی صاحبی په اولاد کې راځي. فصلنا مد تپوسو کا فقال ما ترك الا ما بين الدفتين، ندی پریخي پیغمبر علی السلام مگر هغه برخه چې د دې دفو په منځ کې ده. دورت سے پروافیزو باندې ٹھیک شو، یعنی پیغمبر علی السلام فقط دغه قران پریخي دی چې نن دې دو غتو کې دی، دین علاوه د قران اس برخه نشته دی چې پیغمبر پریخي وي او صحابو نه لیکلي. جی باب فضل القران رسائل الكلام، باب د په بیان د فضیلت د قران په ټول کلام باندې. ګوره مولانا سے او فخاب علماء وی کنه کلام الملوک ملوک الکلام، کلام الملوک ملوک الکلام. نو قران چې دی نو دا کلام د بادشاہ دی، چار کله دا کلام د بادشاہ دی، نو دقیق بادشاہ کلام د کلامونو بادشاہ شو. نو دنیا کې چې څومره کتابونه دي دغه ټولو سردار قران عظیم دی، فضل القرآن علی سائر الکلام. اور دا ترمذی جلد ثانی 120 صفحہ کی دا روایت موجود ہے، چونکہ اگر روایت امام بخاری دا مزاج مطابق نو علی شرط البخاری نو تو دین پار امام بخاری اگر حدیث ذکر نہ کر، البتہ ترجمۃ الباب دغی حدیث نے واغستا. جی 120 صفحہ ابواب القراءت نمخ کی حدیث تے صفحہ اخلاصی کی. باب قال حدثنا محمد بن اسماعیل رضا عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رب تبارك وتعالى
من شغله القرآن عن ذکری ومسألتي اعطيت افضل ما اوتي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. هل رأيتا هذا ولواء ٹھیک شو 120 جلد ثانی ترمذی. چلو قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس بن مالك عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة يطعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة. مثال دا چا چې قرآن لولي او عمل پې کوي نو کل اترجته په شان د سنتری دی. سنتر پیژنې سنتر پیژنې او خدای بندا یو مالټي ایو سنتری چې هغه پښتنو کې دا مشهور ده چې یو غصي او بل دغه پاړې کی کنه سنترا. دا خلک سنترا وي. د اردو کتابونو ورته لیمو وي. لیمو پیژنې یو نیمبو دی چې دمره ونه دی یو لیمو دی د غلام الرحمن په دې باغ کې اشتیا غټ چي دی دا لیمو دی او دا چې ګوري نو خستاخ کاری خوري نو خوګ دی چې بوی کوي نو خوشبو ته راځي کل اترجا. لیکن اوس اردو کتابونه ټول لیکي سنترا خو پیژنې کنه تو ما طیبون خوند مزیدار دی وری وا طیبون او بوی مزیدار دی چې سنترا داسې کوي نو خوشبو ده چې خوري نو مزیدار ده. والذی لا یقرأ القرآن هغه سره چې قرآن نه وایي کتمرته پشان د مثال د کجوري دی تو ما طیبون خوند په مزیدار دی ولاری حلها. معنی دا شوا چې قرآن وای نو ته خو په خپل مسلمان یې ستا مسلمانی په خپل زی شوا دا ستا هغه خوند شه او چې کله ته تلاوت کوي نو هغه خوشبو شوا نو هم خوندناکم شوي هم خوشبودارم شوي. او چې قرآن نه وای نو کجوره یې خو خواږه خو خوشبو ده نه راځي. اوس کجوره چې خوري خو خواږه خوده کنه مزیداره خو د کجوري نه خوشبو خو نه راځي کنه بس سره په محسوس کیږي نه کنه جی. ومثل فاجر الذي يقرأ القرآن مثال دغه فاجر چې قرآن وای کمثل ریحانا په شان دا چمبیلې دي چمبیلی پیژنې کنه ا ګل چمبیلی بو ګل چی رات پیرانی چې ورته دین کراجا او دا هغه خوشبو دا ریحه طیب چې پوجي ته داګه ډېر خوشبودار دی خو طعم او امرن چې غاخونو لاندې کېدي نو تاریخ دی خورې نشي کنه ښا جی. ومثل فاجر الذي لا يقرأ القرآن او مثال دغه فاجر چې قرآن نه لولي کمثل حنظله په شان د مثال دا څه شي دی په شان د مړغونی ترخی هندوانه مړغونه به څوک پیژني یعنی ترخه هندوانه حنظله ترخه هندوانه پوه شو کنه طعم امرن چې خوندې تاریخ دی ولا ریحلا او هغه چې ته کټکای کنه نسترګو نو وببې ترخه هندوانه مړغونه. چلو قال حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان لا دې څنګه مخویل ورمنډه کوي. حدثنا عبد الله بن ديران قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال انما اجلكم في اجل من خلا من الامم كما بين صلاه العصر والمغرب الشمس ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمر عمالا فقال من يعمل لي الى نصف النهار فعلى قراءة فعملت اليهود فقال من يعمل لي من نصف النهار الى العصر فعملت النصارى ثم انتم تعملون من العصر الى المغرب بقراءتين قالوا نحن اكثر عملا واقل اتقان قال هل ظلمتم من حقكم قالوا لا قال فذلك فليؤتيه من شئت. باب الوصاة بكتاب الله تعالى باب الوصاة بكتاب الله باب په بیان د وصیت ته پیغمبر علی السلام په قران باندې یعنی پیغمبر علی السلام چې کله د دنیا نه تشریف یوړو نو امت ته حکم کړ چې اوصیکم بکتاب الله تاسو وصیت کوم چې د رب کتاب ومنه او پغیبان عمل وکړي. جی نبی قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك بن نوول قال حدثنا طلحة قال سألت عبد الله بن ابي اوفى اوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا فقلت دې توکل سألت عبد الله ابن ابي اوفى اوصى النبي دلته استفهام مقدر اوصى النبي آی پیغمبر علی السلام وصیت کړو خلقو ته فقال لا ونا پیغمبر سے وصیت نه کړي. فقلت ما ته كيف كتب على الناس الوصيه نو چې پیغمبر وصیت نه کړي نو په دې خلقو باندې وصیت فرض څنګه شو. كتب عليكم الوصيه اذا حضر احدكم الموت اذا حضر
احدکم نو بیا په دې خلق باندې وصیت فرض څنګه شو نو دوی نه امرو بها امر کړی شو دوی ته په دې خبره باندې دا وصیت نو ولم یوسی قال اوصى بکتاب الله ٹھیک شو کنه یعنی هغه پیغمبر وصیت نه دی کړی اكو حکم د الله د کتب علیکم الوصیت دا امر فرضی دی امر باری تعالی دی البته نبی اوصى بکتاب الله نبی تاسو ته موږ ته وصیت کړل په لوستلو د قران سره نو چې قران ولي نو کتب علیکم اذا حضر احدکم دا په خامخ ولي ته باب من لم يتغن بالقران وقوله تعالى اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب الايه يتلى عليهم ګور مولانا من لم يتغن بالقران دا باب د بخاری ځان په پوکا دی کی حدیث دادی چې لیس منا من لم يتغن بالقران او ته يتغن دو توجیهات دي یو تغنیدا تحسین الصوت هغه سړی د موږ نه دی چې کوم د قران په لستو باندې خپل आवाज نه خسته کوي نو معنی دا شو چې قران په خسته لهجه وایا او چې خسته لهجه شي نو د هغه لهجه برد شي چې کوم لهجه د لحن دا چې پای کې نوحی په شکل باندې راځي هغه حرام دی دمه معنی زما دا او محدثینو کړه هغه د موږ نه دی چې په قران لستو आवाज نه خسته کوي زما आवाज دی خو چې زه قران وینم دا आवाज زما په الفاظ د قران خسته شو ځکه چې الفاظ د قران ویم کنه ٹھیک شو او دریمه توجیه دا لم یتغنن استغنا دا چې تعالی الله د قران علم درکړي او بیا هم خپل ځان د مخلوق نه بے پروا نه غني نو لیس منا او دا حدیث رسول روان دي اولم یکفهم عین د کافی دوی لرا ان انزلنا علیک الكتاب یتلا علیہم نو مان دې مانتا ته یاد ده نو زما مانو لیک کړه اولم یکفهم آیه مغنی عن الآیات آیا کافی نه دوی لچ ما ورکړ یو نخا چې مغنیه عن الآیات چې ټول آیات وتا بے پروا کون کی دا قران دی دا آیت ولی پیش کړه حالانکه دا خو دې کې تفسیر نه دا خو سورتی عنکبوت آیت دی اشاره چې یتغنن مراسله تغنی بے پروايي مکه ششاب هم سره راغی وفي قال حدثني ابن مكير قال حدثني ليس بن وكيل بن شهاب قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لنبي وغ نه د اخي الله د یو نبی आवाज اوریدو تا ما اذن لنبي صلى الله عليه وسلم هغه چې الله وغه خد خپل نبی ته یتغن بالقران چې دستور کول په قران سره دا کلمات متشابهات نه ده وغ نه د اخي الله ته هیڅ چاله سمره چې وغ خد الله خپل نبی ته چې قران لسته یند نبی قران الله اوریده ودلته اذن راغی خدا د اسماء صفاتونه شو ٹھیک شو او بلا تعویل نفوض اصله الى الله تعالی ولا نبحث عليه لانها من المتشابهات وقال صاحب له يريد يجهر به يتغنى من سجوا چې په زور الله شابه به حدیث ابن عبد الله قال حدثنا سفيان بن زهري عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما اذن الله لشيء ما اذن للنبي ان يتغنى بالقران قال سفيان تفسيره يتغنى بالقران ما شو يستغني به ځان په بے پروا کې د بلنا جی باب ارتباط صاحب القران غبطه رشکول صاحب قران سره دا حدیث موږ په بخاری اول کې ویل دی چې دنیا کې یو عمل دا دی چې قابل د رشک دی چې علم دی یا الله په لار کې مال خرج کولی ورته شي دې قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن زهري قال حدثني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد الا على اثنين رجل اتاه الله الكتاب وقام به اناء الليل ورجل اعطاه الله مالا فهو يتصدق به اناء الليل والنهار وبه قال حدثنا علي بن ابراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة بن سليمان سمعت ذكوان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد الا في اثنين رجل علمه الله القران فهو يتلوه اناء الليل واناء النهار فسمعه جار له فقال ليتني اوتيت مثل ما اوتي فلان فعملت مثل ما يعمل ورجل اتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل ليتني اوتيت مثل ما اوتي فلان کا چې ما تم داسې مال را کړی شي ما خرج کوله داسې مال را کړی شي چې ما په سارو ما خام درسونه کوله
ده